السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سماک ټي وي چینل کې درته هر کله ویم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشاله به د جون پامزو کې به عزتمندو. نن یو افسوسناک او دردناک واقعیا مخې تراغلی دا پکوټه کې یو خستا ځوان محب الله چې د شپې کور ته را روان وو په لاره کې ولا ډاکوان مخې ته راغلی وو چې محب الله یې نیولی او ډیر بې دردۍ سره قتل کړی. په څه وجه قتل کړو څه داسې واقعیا مخې ته راله چې د سه دومره غټ ظلم وکړو. راځي عزتمندو دا ټول معلومات مونږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پورا معلومات نه خبر شي. کو تاسو مونږ سره په دې ویډیو کې نوی مهرباني وکړئ زموږ دا چینل ما در سره ضرور سبسکرایب کړئ. خو کو سکینټ نشانه وای چې هر یوانی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانه سره ملاويږي. عزتمندو په کوټه قلعه عبد الله کې محب الله چې د شپې کور ته را روانو غریب د ورځې دړې مزدوري کوله او بیا د شپې کور ته را روانو په لاره کې ولا ډاکوان مخې ته راوتیو. دته ویل چې جیب کې درساسو ټول راکا. د غریب ډیره په خوارې غټلې و. محب الله ورته ویل چې دانشم در کولې ځکه چې زما خپل وس نشته. نو دې ظالمانو په پایرنګ کړی دی او ډیر بې دردۍ سره قتل کړي او بیا یو سیټ تکدلې دی او ډاکوان د هغه ځای نه تښتېدلی دي. الله تعالی دې دا ظالمان د مخ د ځمکې نه پناه کړي. الله تعالی دې ورله د دې بدلی ورکړي. عزتمندو الله تعالی دې محب الله ته جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي او کوروالو ته دی الله تعالی د زلو صبر ورکړي. عزتمندو زمو حکومت ته دا درخواست چې دا ډاکوان غلط ظالمان دی زر تر زره گرفتار کړي شي او سخت نه سخت سزا دی ورکړي شي ځکه چې دا یو واقع نه ده. دا واقعیت روزانه مخې ته راځي. امدا خلک تی کله پولیس والا قتل کوي کله عوام قتل کوي کله خلکونه جیپونه وخی. امدا ټول یو ګروپ ته. عزتمندو زمو حکومت ته دا درخواست چې دې کار لدی زورونه ورکړي او دا ظالمان قاتلان دي زر تر زره معاشري نه صفاک لشي چې نور مسلمانان رونه ته بیغمه شي او خسته ژوندۍ تیر کړي. دوستانو دا زموږ د دې وخنیو معلوماتي ویډیو د نورونیو معلوماتي ویډیو د لپاره زموږ د چینل ما در سره ضرور سبسکرایب کړئ. خو کې وسه ټلې نشانه وای چې هر یو معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانه سره ملاويږي. والسلام.